دی دنیا کې الله جل شانه د حق او د باطل معرکه د وخت سره روانه ده. د دنیا الله جل شانه پیدا کړی ده، د ځمکه الله پیدا کړی ده، او په دې کې دا یو میدان دی د حق او د باطل. کله باطل سر راپورته کی الله جل جلاله د هغې مقابله کې حق ودرئ او په میدان کې بره د حق وي او ماته هغه د باطل وي. اهل حق الله جل شانه غالب کی اگر که هغه د ظاهر په لحاظ سره، د قوت په لحاظ سره، د هتیار په لحاظ سره، د پرې جنبې په لحاظ سره کم وي، کمزوري وي، او اهل باطل الله جل شانه مغلوب کی اگر که د مال د هتیار په لحاظ سره او د عدد او عدد قوت او طاقت او د شمیر په لحاظ سره هغه ډېر زورور وي. دا د ابتدا نه دغسې روانه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د بني اسرائیلو په زمانه کې شمویل علیه السلام دور و. شمویل علیه السلام د الله پیغمبر و او باطل کې یو بادشاه جالوت د باطل سرپرستی او د اهل باطل سرپرستی او مشري جالوت کوله. اپلا شمیرم ډیرو، طاقت او قوت هم زیاتو. یوازې جالوت چې و بادشاه په خپله چې هغه جرنیل هم و، سپه سالار هم و د خپلو فوجونو، هغه دومره قوت او طاقت و چې په مقابله کې مسلمانان 313 و 314. دغه 314 شمیر د بدر په موقع د صحابه کرام هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر او د بنی اسرائیلو په دغه زمانه کې هم دا تعداد دغه په زرګون روان شي او هغوی په لاره کې د پیغمبر حکم او دولی وکړه، هغوی پاتې شو. چې کله دا تعداد ولیدو نو 314 یو طرف ته په لکونو لښکر د هغې په مقابله کې د دې حیثیت او اهمیت هیڅ هم نو. نو جالوت بادشاه وی د مسلمانانو د لښکر مشري او کمان د طالوت په لاس کې و. طالوت پیغمبر نو لیکن تقوادار، په الله باندې ایمان لرونکې، د پیغمبر اطاعت کوونکې، صاحب تقوا، صاحب علم وو. بنی اسرائیلو په خپله ویلي پیغمبر ته چې مونږ یو بادشاه جوړ کا چې هغه زمونږ د لښکر مشر وي او دې ظالمانو سره وجنګېږو، دې کافرو سره. قرآن کریم کې الله پاک دا واقع ذکر کړي ده. قرآن کریم د واقعاتو کتاب نه دی لیکن د عبرت لپاره، د ایمان او د ایماندارو د حمایت لپاره چې ایماندار په ایمان کې نورم مضبوط شي، واقعات بیان کړي دي. نو پیغمبر ورته وویل چې ستاسو مشر طالوت شو. هغوی ورته ویل چې دته خو نه خانداني شرافت او عزت حاصل دی او نه د سره مال شته، فقیر و هغه. پیغمبر ورته وویل چې په ده کې 2 څیزونه دي. الله جل شانه بدن کې مضبوط پیدا کړی دی، طالوت بدن نه مضبوط او الله پاک علم هم ورکړی دی. بسطتن فی العلم والجسم، علم کې هم تاسو نه زیات دی او په جسم بدن کې هم تاسو نه زیات دی. او دغه وخت کې د جهاد په موقع باندې د 2 څیزونو ضرورت وي. یو علم، او په علم کې ډومبه د الله جل شانه معرفت، د الله د دین معرفت او پیژندل علم، او د الله د پیغمبر د اطاعت علم، دا ضروری دی. دویم د هغه کار باره کې علم چې کوم کار دی کوي، یعنی جنگ او فنون حربیه، په هغې کې هم مهارت او پوهه لري، هغه الله جل شانه طالوت ته ورکړي ده. بل بدن مضبوط دی ځکه چې په جنگ کې جسمانی مضبوطیا دا پکارېږي د کافر په مقابله کې. دا دواړه څیزونه په ده کې شته.
په هر حال پیغمبر وینا خاص ته ناخاص ته بني اسرائیل دا قبول کروان شول خو په لاره کې بیا پاتې شو 314 هغه 314 کې چې کله د جالوت کافر بادشاه د مسلمانانو د لخر مشر طالوت هغه مسلمانو دا نوم یاد ساتي او د کافرو د لخر کمان چې د چا په لاس کې وغه جالوت او هغه کافرو د دواړو نمونه یو شان لګي نو هغه چې ولید الله مسلمانان د بنی اسرائیلو چې دا خودم را لګ دي نو جالوت د خپل کبر او د غرور په بنیاد باندې ووی چې زه خو تاسو ټولو ته خو یوازې زه کافي یم راځئ یوازې زه تاسو ته کافي دې لښکر کې حضرت داود علیه السلام چې پیغمبر دی او د سلیمان علیه السلام پلار دی هغه هم او د داود علیه السلام پلار هم او داود علیه السلام دغه وخت کې هلک دی شمویل علیه السلام پیغمبر د داود علیه السلام پلار ته وایي چې ستا خپل بچي کوم دي ما ته مخامخ که نو شپږ بچي وو هغه ټولې ورته ووې دا دی او دی ورته ونه ښولو ځکه چې دی عمر نم کم و قوت کې هم کمزوری و د هغوی په مقابله کې ورته وایي چې ستا بل زوی نشته وی شته دی خو هغه کشر دی کمزوری دی وی هغه ما ته راول هغه یې راوستو دا هغه داود دی چې الله جل شانه قرآن پاک کې د هغه تذکره کړې ده او د سلیمان علیه السلام پلار دی الله جل شانه پیغمبري هم ورکړي او بادشاهي هم پیغمبر ورته وایي شمویل علیه السلام چې ته جالوت مقابله کې وی چې او دی چې په لار تلو نو د سره مچوڼه وه موږ ورته مچوڼه وایو پخوا به د سوتلۍ نه جوړوله په هغې کې به کاڼې واچولو بیا به یې کاڼې پې ویشتو یو غلیل یو مچوڼه د مچوڼه راغشتي وه جهاد دپاره او کاڼي راغشتي وو هغه کاڼي اوچت کړي وو ورته ویې چې ته جالوت مقابله وې چې هغه کاڼي په مچوړه کې کېښول جالوت د سر نه تر خپو پورې په هتیار کې په سلاح کې په زغرو کې پټو د تندې ښکارېدو سترګې سترګو دپاره تندی هم ورسره ښکارېد داود علیه السلام هغه کاڼي په مچوړه کې واچول چې څنګه یې ویشتل نو دې تندي باندې ولګېدو او داسې کار هغې کاڼو وکړو لکه د ګولۍ چې څنګه وځي هغه قتل شو غرور تکبر سره چې قوت وي هغه قوت هیڅ کار نه کوي کفر او شرک سره چې قوت وي هغه قوت هیڅ کار نه کوي باطل مرګرتیا د کفر او د شرک مرګرتیا په دنیا کې شیطان کړي ده او د ایمان او د حق مرګرتیا مدد هغه الله جل شانه کوي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله جل جلاله دوست ہے الله ولی الذین آمنوا صرف دوست نه دوست په عربی کې رفیق هم وایي د لارې مرګرتیا تا سره د کاروبار مرګرتیايي د لارې مرګرتیايي د فن مرګرتیايي رفیق ته او صدیق رښتینی دوست وي او ولی هغه دوست وي چې چرته کې در باندې سخت راشي هغه تا سره ولاړ شي نور به دې پرېږدي الله ولی الذین آمنوا چې سخت راشي هغه ځای کې به د سره خامخا ولاړي هغه دوست ولی الله جل شانه مؤمن یوازې کله نه پرېږدي په شرط د دې چې مؤمن خپل دوستی د الله جل شانه سره ثابته کی او هغه دوستی دی آیت کې الله جل شانه ذکر کړی ده الله ولی الذین آمنوا الله جل شانه ولی دی دوست دی د مؤمنانو چې چا ایمان راوړی دی ایمان په الله باندې ایمان په فرښتو باندې ایمان په کتابونو باندې آسمانی چې الله نازل کړی دی ایمان په پیغمبرانو باندې چې خدای جوړ کړی دی ایمان په ورځ د آخر باندې ایمان په جنت او دوزخ باندې ایمان د قبر نه دوباره پورته کېدو ژوندي کېدو باندې ایمان د الله جل شانه په وړاندې د حساب کتاب د پاره پیشي الله جل شانه د حساب ورکول په دې باندې او دا ایمان مضبوط کړی زما عزتمنو دا ایمان نن سبا په نوم باندې مؤمنان ډیر دي لیکن ایمان کمزوري کیږي هم او تکړه کیږي هم لکه څنګه چې بعضې بلف د هغې صرف دا منځ کې تارونه ښکاري سره دي بعضې ځای کې بجلۍ ډېره کمه په تیاره کې هم ډېر په مشکل سره پته لګي چې په دې کې کرنټ راځي او که نه
دومره کمی ایمان داسې هم وي او ایمان داسې هم وي لکه د انور چې په اسمان باندې دی چې ټوله دنیا روښانه کړې ده. د ایمان په جلا او برېښنا کې زیاتې او کمی راځي او څه سره راځي؟ طاعاتو سره، عباداتو سره، معمولاتو باندې عمل کولو سره، د معصیاتو نه بچ کېدو سره ایمان کې قوت راځي. اور پنغري کې پروت وي یو سکاره، په هغې د پاسه د ایرو ډېری پروت وي، ټوله شپه پې تېره شي، پښمني په وخت کې چې وګورې نو هغه ایرې نری بسرې په ایره کې پاتې شوي هغه هم ختمېدو والی. که اوس دې په دغه وخت کې پترۍ او خس او خاشاک وانه چول او پکې دې ورکو بل بشي او کنی نو دغه بسرې به ختم شي. دغسې د ایمان معامله ده. ایمان کمزوری کېږي معصیاتو سره، د الله نافرمانی سره، د الله د رسول نافرمانی سره. ایمان مضبوطیږي، په دې کې جلا راځي، دا مضبوط شي. او الله جل شانه دوستی او تعلق د مؤمنانو سره د ایمان په بنیاد دی. بس چې څومره د چا ایمان مضبوط دی دومره د الله دوستی ورسره کلکه ده. چې څومره ایمان کمزوری دومره دغه دوستی کمزوری کېږي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے اوپر رہو گے، تم ہی اعلیٰ ہوگے اگر تم نے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تم ہی اعلیٰ ہو، تاسو با اعلیٰ، تاسو با بریالی. اللہ جل شانہ قرآن کریم کے فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ دوست ہے دا مومنانو، دا مومنان اللہ روباسی دا تیارون رڼا ته. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او چې کوم کافر دي د دوی دوستان طاغوت دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، دا طاغوت، دا شیطان، دا بوتان، دا د کفر ملګری کافر او مشرکین، دا ټول طاغوت کې شامل دي. بوتان، شیاطین، کوم شی چې د انسان د ګمراه کولو سبب ګرځي هغه طاغوت دی. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او چې څوک کافر دي نو د هغوی دوستان، اولیاء، حمایتیان هغه طاغوت. یخرجونهم من النور الى الظلمات، دا طاغوت دا دی د تیارون د رڼا نه راوباسي تیارو ته، رڼا نه تیارو ته راولي، او د قوت نه ضعف کمزورتیا ته راولي. رڼا رڼا ده، تیاره تیاره ده. دا رڼا او تیاره قرآن پاک کې ذکر شوي ده، لیکن د دې په مطلب باندې ځان پوه کوي. انسان چې کوم شی د فایدې حاصلې ترلاسه کوي نو د دې نه مخکې دې دپاره رڼا ضروري ده، او کوم ضرر نه چې انسان ځان بچ کوي د هغې دپاره رڼا ضروري ده. که رڼا نی او یو ګلاس د پیو دی یو د زهرو دی نو په تیاره کې کیدای شي چې د پیو د ګلاس په ځای باندې ستا لاس ته د زهرو هغه راشي، او چې هغې نه دې ګوټو کو نو که زهر تیز وي نو سړي ته نقصان ورسوي، هلاک شي. د فایدې د استفادې دپاره د یو څیز نه فایده اخیستل او د نقصان نه د بچ کېدو دپاره د رڼا سخت ضرورت دی. دایمي فایده په دنیا کې، په برزخ کې، په آخرت کې چې تا ته کوم څیز سره ته حاصلولی شي هغه ایمان دی. دا داسې رڼا ده چې دا سړي نه ځي نه. د بلف رڼا، د سپوږمۍ رڼا، د نور رڼا، د مال او د دولت رڼا، د قوت او د طاقت رڼا، د عہدې او د منصب رڼا، د ټول هر څه به تیاره شي، ختم شي. د ایمان رڼا هغه په قبر کې وي، هغه د مرګ په وخت کې وي، هغه د قبر نه پورته کېدو وخت کې وي، هغه په حشر کې وي، هغه د الله جل شانه په وړاندې پیشۍ په وخت کې وي، هغه په پل صراط باندې تېرېدو په وخت کې وي. الله پاک قرآن پاک ذکر پل صراط باندې چې مسلمان او منافقین تیریږي، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د هغې خلاصه مفهوم دا دی. نو د مؤمنانو سره به رڼایي. خو ما تاسو ته ووایي چې ایمان کې مضبوطیا او کمزورتیا راځي. نو څوک به داسې چې د هغې نه به وړاندې ښي طرف ته، ګس طرف ته، یو خوا بل خوا ټوله رڼایي، او بعضې به کمزور ایمان والا به داسې چې د هغې به د خپې د دې کټې ګوتې نه رڼا ځي. نو دی چې په پل صراط روان وي لکه ته په پوړو باندې راخېږې، په پوړو کې بلف لګېدلی دی، نو د خپې د کېښو، د قدم د کېښو، د پل د کېښو ځای تا ته ښکاري، نو درز نه خوري. نو دغسې به په پل صراط باندې هغه مؤمن چې هغه کې ایمان وي،
اگر که د نور په مقابله کې کمزور دی د هغې د خپې د کټې ګوتې نه به د رڼا او برېښنا د ایمان ځي دی په پل صراط به هغې تېري بعضې به داسې هم وي چې هغه به غورځېږي کله به پروزي کله به پاسي ځکه چې کمزور دی ډېر بعضې به په خړپوس وځي نو دا ایمان رڼا چې چا سره وي دی به ګټي الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات او الله جل شانه چې زما عزتمند د چا دوست شي نو الله سره هر قوت دی هغه سره هر یو طاقت او قوت شته هغه سره علم شته هغه پوی دی هغه خالق دی هغه مالک دی هغه د نقصان او د فیدې د ځای نه واقف دی هغه د خپل بنده په هر ځای کې مدد کولی شي که دنیا ټوله یو طرف ته شي دته څوک نقصان نشي رسولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتق الله تجده تجاهک الله نه ویریږه ته به الله جل شانو خپل مخې ته ویني چې ته کوم طرف ته ځې خدای به ستا مخ ستا مدد وکړي نو د الله جل شانو نه علاوه چې څومره دي طاغوت کې نن سبا کافر مشرک یهود نصارا یورپ امریکا د اسلام دشمنان د ټول پکې شامل دي کاغی تا ته وایي چې ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ تمہاری زندگی بچ جائے گی تم نقصان سے بچ جاؤ گے تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے دروغ دی دروغ وینا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته د مدینې منورې نه روان شو د بدر جنگ شو په سن 2 هجري کې 314 کسانو او کافر ابو جهل امیہ ابن خلف وغیرہ وغیرہ غړ غړ سرداران د مکې نه روان شو خو صرف د مکې خلک نو قریش قبایل هم وسرو قبایل کافر دغه وخت کې په مکه کې یو قبیله و بنو کنانه هغه هم کافرو خو د هغې د قریشو سره نه لګېده په خپلو کې ورانه ابو جهل یره کېده چې مونږ بدر ته لاړ شو هسې نه چې بنو کنانه زمون په کورونو په ښځو په بچو حمله ونه کړي شاته او چې څه وخت دی تلو نو شیطان ابلیس د بنو کنانه د سردار د سراقه په شکل کې رالو ابو جهل ته وایي چې روان شئ زم د سره یم او دا مې لښکر دی بنو کنانه افراد لوی لښکر هغې ورته وښودو ابو جهل په دې باندې ډېر سخت خوشحال شو چې دا خو کار وشو کومه خدشه چې زمونږ وه هغې نه بچ شو ځکه چې دی هم زمونږ سره ملګری شو نو زمونږ اوس ټول حمایتیان دي او بل په مکه کې مونږ ته څه ضرر او نقصان نشته د ابو جهل د رور په لاس کې ابلیس او شیطان د بنو کنانه د سردار د سراقه په شکل کې روان دی انساني شکل کې لاسو کې لاس ورکړي دي روان دی چې کله بدر ته ورسېدو بالکل اخري ځای ته هلته کې ولیدل مسلمانان چې مسلمانان یې ولیدل نو په هغې کې فرښتې یې ولیدې ځکه چې شیطان پاتې شوی فرښتو سره او دا ناری مخلوق ته او فرښتې نورانی مخلوق ته 6,000 کاله په فرښتو کې عبادت کړی دی شیطان 6000 سال بیا هم څه نجات نه دی ورکړی ځکه چې په زړه کې خوب وسو د لالچ لپاره عبادت کولو زما عزتمند عبادت چې کوي خالص د الله لپاره نوکرۍ دپاره نه مال او د دولت د حصول لپاره نه بعضې سړی وایي دومره زمانه مې وشوه موزم نه کوم نه قضا کېږي رانه وظیفې هم کوم او بیا هم نوکري نه میلاوي بیا هم په کاروبار کې خساره کو هر څه دی په دا ولګول سین ته لاړل هر څه ځکه چې تا د دنیا د لالچ دپاره دا کړي بندګي د الله په تا باندې فرض ده که ستا په بدن باندې جوړه نی نو هم در باندې فرض ده که ستا کور نی نو هم در باندې فرض ده که ته په خېټه نهارې نو هم در باندې فرض ده ځکه چې ته د خدای مخلوق یې الله جوړ کړی د بندګۍ دپاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما امرتو نه دي فرمایل چې ما صرف حکم کړی دی جوړ کړي بل چا دي نه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انس و جن جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بنایا ہی بندگی کے لیے د دې خدا مطلب شو چې ته الله جل شانه باندې مزدوري اړې چې ما دومره مزونه وکړل خو څه نشته نو شیطان د سراقه په شکل کې د ابو جهل ضرور په لاس کې لاس ورکړي دي او روان دی چې کله فرښتې ولیدې چې او دا خو مدد ته فرښتې راغلي د هغه د لاس نه لاس زر خلاص کو داسې لکه ستا لاس د چا په لاس کې وي د لاس وباسه
لاس اخلاص کو واپس شو چې واپس شو نو هغه تر تپوس کوي چې چرته ځې ورته وایي چې انی اخاف الله انی ارا ما لا ترون میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا ما هغه څه ولیدل زه وینم چې تاسو یې نه وینئ فرښتې ولید انی اخاف الله زه د الله نه یریږم د الله نه یره په دوه قسمه ده د الله نه یره یو دا ده چې د هغه د ناراستیا نه ویریږي د الله نه یره یو دا ده چې د هغه د دین د خلاف ورزۍ نه ویریږي د الله نه یره یو دا ده چې د ایمان نه راړو په وجه د خدای نه ویریږي د الله نه یره یو دا ده چې د خپل معصیت او نافرمانی په بنیاد د خدای نه ویریږي د الله جل شأنه نه یره دا ده چې د خدای نه منې نو د خدای نه ویریږي او یو د الله نه یره دا ده چې ته کاڼي را باندې د اسمان نه رونه ورېږي زلزله را نشي په ځمکه نوځم بیمار نشم مړ نشم دا د الله نه یره دې پسې شاته ایمان نشته دین نشته په الله جل شأنه باندې ایمان او یقین نشته نو دغه وخت کې دا یره دا کار نه کوي هغه یره چې د الله د عظمت او د خپل معصیت او بدعملۍ په بنیاد د خدای نه ویریږي دا یره کار کوي زما د هلاکت سبب دا ګرځي شیطان قرآن کریم کې الله پاک ذکر کړي انی اخاف الله میں اللہ سے ڈرتا ہوں زلزلے افوارال زمون په دې ملک باندې خلک ټول یریدلی لیکن په یره یره کې فرق کوم سړی چې هغه ایمان مخفوظ کړي ځان سره د خدای د نافرمانی نه ځان بچ کړي هغه یریږي لیکن هغه د الله جل جلاله نه یریږي براه راست او کوم سړی چې ایمان نه محفوظ کړي عمل بد کړي هغه د ظاهري اسبابونه یریږي اسباب هم خدای پیدا کړي ځکه چې د اسباب خالق خدای دی هغه وایي چې ته ځمکه ونه شوي په ځمکه کړو او چې مؤمن وي هغه د الله نه نیغ بنې غیري هغه وایي ځمکه مې نشي راښکلی سیند مې نشي ډوبولی اور مې نشي سوځولی نو په منډه شو په شا شو لاړو هغه ټول لښکر هم لاړو ابو جهل دغسې پاتې شو بیا ورته دلته کې بعضې مشرکینو مشوره ورکړه ابو جهل ته ځای په ځای ورته ورکوله چې مزه دلته هم ورته بعضې کسانو خپله ووایي چې ګوره واپس شه د بنو کنانه سردار هم لاړو سراقه او زمونږ لښکر کمزوری شو ورته وایي چې نه زه به ځم مقابلې ته که تاسو نه ځئ زه به ځم زه به داسې کوم او داسې الله جل شانه سره د غټو سردارانو غالته کې هلاک 70 کسان هغه زمانه کې او یا کسان ډیر شو دا د کفر او وجل شو پاغې کې سلیریش سردارانو د کفر 24 او آلته د سردار حیثیت داسې او لکه د ملا تیر چې د انسان په بدن کې وي بادشاه مړ شي نفسیاتی طور سره اعصابي طور سره هغه خلق مفلوج شي نو عرض میں دا کول زما عزتمند چې الله جل شأنه قرآن کریم کې فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله جل جلاله ولی دی د مؤمنانو لیکن د الله جل شأنه دوستی هغه په ایمان اعمال صالحه باندې ده هغه صرف په نوم باندې مؤمن ثابتولو باندې نه ده او چې کله مؤمن وي داغه تعاون داغه مدد داغه نصرت بلکې هغه د الله جل شأنه په اذن او اراده باندې چلیږي ولاړ وي د الله جل شأنه مدد وي ورسره هر وخت اگر کاغه تشباڼې وي او دشمن که څومره زورور وي هغه نه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي مثل الذین اتخذوا هغه کسان چې هغوی د الله نه ما سوا نور ځان ته کسان نیولي کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون چې د چا په مال باندې په کافرو باندې په جماعت باندې په پرو جنبه باندې په افرادو باندې په وسله باندې اعتماد وي هغې ملاتړ وي نو د هغې مثال الله پاک فرمایي داسې دی کمثل العنکبوت لکه جولاګې مکڑی جولا اتخذت بیتا یہ مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور تمام گھروں میں گھونسلوں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہے ټول کورونو کې کمزور کور د جولاګي کور دی هغه کمزور داسې دی چې تل د کور جوړ کړی او ته د لمن راوالی او لمنې ته داسې هوا ورکې نو هغې سره مغوشلیږي تارونه هغه هر سیخ لاړ شي هغه سیلی خو لا پرېږده دومره کمزوری کور دی نو الله جل شأنه د دې مثال فرمایي چې کوم خلق الله پریدي
او هغه د الله نه ما سیوه یو انسان، یو حکومت، یو ملک، د چا نشریات، میډیا وغیره وغیره دا اثر کی او اتکا او تکیه په هغې باندې شي. بعضې خلک د خپل ملک پاکستان نه په دې بنیاد باندې وتښتي چې دا خو پته لګي نه د دوی به څه کېږي، د دې انجام څه دی. هلته کې یورپ چې کوم دی نو هغه داسې دی داسې دی داسې دی داسې دی. په دې بنیاد باندې هلته لاړ شي، په دې سوچ او په دې نظریه باندې لاړ شي. د دې مثال داسې دی کمثل العنکبوت، لکه څنګه چې د جولاګي مثال وي. د هغه جاله انتهایی کمزوري ده، دغسې د هغه د هر څه کمزوري دي د الله جل شانو د طرف نه چې معمولي غونې اذن او اراده وشي دا هر څه فنا شي. د الله جل شانه مقابلې ته هیڅ شی نشي ټینګېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې چا سره ایمان وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې چې چا سره ایمان دی، الله پاک ټول خولی دي. قرآن پاک کې واقعات ذکر کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې په مکه مکرمه کې یو کافر و مشرک روکانا ابن عبد یزید ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، دا نیکونه دی او دا د غنوم دی روکانا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربورولۍ کې دی. د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په عبد مناف نیکه کې شریک کیږي، تربوران دي. د روکانه د پلار نوم دی عبد یزید، د عبد یزید د پلار نوم دی هاشم، د هاشم د پلار نوم دی مطلب، د مطلب پلار دی عبد مناف. دا د پیغمبر علیه السلام نیکه دی. او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم دی عبد الله، د عبد الله سے پلارو عبد المطلب، د عبد المطلب سے پلارو هاشم، د هاشم پلار دی عبد مناف. د روکانا او د عبد مناف په منځ کې درې واسطې دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عبد مناف نیکه په منځ کې درې واسطې دي. د قریشو نه دی او د مکې دومره مشهور پهلوان دی چې د نظیر او ثانی په مکه کې نو او چاته نه میدان نو ګټلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شا باندې د الله جل شانه لاس دی او داسې پیغمبر دی چې سید الرسل خاتم النبیین د ټولو انبیاء او سردار او ملاتړی الله جل جلاله. او روکانه خپل قوت او طاقت ته غاوره او دا د الله مخلوق ته، روکانم د خدای مخلوق ته، دغه قوت او طاقت هم د خدای مخلوق ته. او الله جل جلاله مخلوق نه دی، هغه خالق دی. دغه په قبضه قدرت کې هر څه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعوت ورکو چې مسلمان شه. نو دی ورته وایي چې اله مسلمانېږم چې خوشتي را سره وکړي خوشتي، او چې درو پر ظلم نو بیا اسلام قبلوم. هغه ته پته وه چې دی ما نشي راغورځولی، خپل طاقت ته غاوره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ډېره ښه ده، داسې بهر دوه په دوه صرف میلاو شي. د الله رسول روکانه په غوښتی شول، نو پیغمبر علیه السلام اوچت کو، په ځمکه یې کېښود او شای ورته ولګول لکه سړی چې ګازره یا مولی په ځمکه کېږي. هغه پهلوان سترګې بقې راایستې چې دا څه وشو. ورته وایي چې بیا کوو. زه خو پوه نه شوم، ټیک ته بیا کوو. بیا یې هغسې راوغورځولو، بیا په درېیم ځل باندې بیا کوو، بیا یې راوغورځولو، بیا هغه پوه شو، رسته شو. الله جل شانه خالق دی او محمد رسول الله د الله پیغمبر دی او هغه سید الرسل جوړ کړی دی، خاتم الانبیاء. او د الله جل شانه لارې ته رابننه کوي. الله پاک هر ځای کې مدد کوي. مخکې د څومره کسانو د پیغمبر علیه السلام په امت کې د څومره مدد کړی. روکانه پوه شو، په دې وخت کې ایمان را نړو. بله موقع باندې بیا روکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې ته ورغله، نو ورته وایي دا مخامخ ونه چې ولاړه ما ته څه نښه وښیه، نو زه در باندې ایمان راوړم. نو د الله رسول ورته وفرمایل چې د مخامخ ونه چې ولاړه ده، که دا ما څخه راشي نو بیا مسلمانېږي به چې او بالکل ولاړه ونه وه، منډې په ځمکه کې خښتې جړې خښې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته اشاره وکړه، نو هغه ونه نیمه را روانه شوه، نیمه په هغه ځای ولاړه ده، داسې اوږده په اوږده نیمه، نیم منډ نیمې جړلې نیم خاښونه دی را روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی.
نو دی ورته وایي رکانه چې دا خو دی لویه نښه ماته وښوله داسې خو ما چېرته نه دي لیدلي خو اوس ایمان در باندې هله راړم چې دې ته ووایي چې دا واپس لاړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې واپس لاړی شه هغه لاړه خپلې حصې سره یو ځای شوه پوره ونه شو بیا هم ایمان رانړو بیا د مکې مکرمې د فتح په موقع سن 8 هجري کې دی په مسلمة الفتح کې دی هغه کسان چې کوم د فتح مکې په موقع مسلمانان شوي دي نو رکانه هم په هغې کې مسلمان شوی دی رضی الله عنه ترمذي شریف کې د روایات شته بعضې صحابه دي د هغې روایات نشته بعضې صحابه دي د هغې نه یو روایت دی لکه عبدالله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه صحابي دی د ده نه صرف یو حدیث روایت شوی دی د اذان باره کې بعضې صحابو نه دوه درې احادیث دي بعضې نه کم بعضې نه زیات دې رکانو نه هم روایات دي ده نه دا روایت د ده زوی روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوشتي کړې او د الله رسول زره غورځولی وم زه را پرځولی وم دا به په فخر سره وي حالانکې د انسان دا فطرت دی چې خپل ماته خپله کمزورتیا د چا په مخ کې نه ښکاره کوي لیکن چونکې دا مقابله د الله د رسول سره و بیا یې وروسته په هغه باندې ایمان راوړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشارو به صحابه کرامو ځان قربان کولو نو بیا به د فخر په دې ګڼلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما کشتي کړي او زه یې راغورځولی دغه رکانه نه د طلاق په بابت کې هم روایت شته ترمذي کې دی دی وایي چې ما ښځې ته طلاق ورکو طلاق بات طلاق قطعي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زرالم ما تپوس وکړو بعضې مسلمانان دا دین ثانوي نمبر کې ګڼي دویم نمبر د دین خبره چې کیږي هغه خبرې چې د پوهې خبرې وي دی هغې کې لرې ناست دي او چې کله د پیسو د دنیا تذکره او د ګټې وخت راشي نو دی زمری د ټولو نه مخکې په هغې کې په خپله بیمارۍ هم نی په خپل صحت هم نی خرابېږي دی خراب نه شي او چې پیسه ترلاسه شي او دین چې کوم دی نو هغې ته ضرورت نشته زما عزتمندو صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې یو ځل ایمان قبول کو بیا به د یو مسلې دپاره به لوی لوی مسافت کولو یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله عنه د بل صحابي نه د یو حدیث د علو سند دپاره د مدینې منورې نه شام ته ځي او د مدینې منورې او د شام په منځ کې په هغه زمانه کې د یو میاشتې لار وه هغه زمانه کې به سفر په اعتبار د میاشتو د هفتو کېدو د مکې او د مدینې ترمنځ د 8 ورځو لار وه او د شام او د مدینې ترمنځ د یو میاشتې لار وه او یو حدیث ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسېدلی او د هغې د سند د علو دپاره چې پکې راوي کم شي د هغې دپاره حضرت جابر رضی الله عنه عبدالله ابن انیس رضی الله عنه په شام کې پاتې کېدو هغه سره لاړو د دې دپاره یې اوښ هم واغېشتو تکړه مضبوط نه وی او په هغه باندې کجاوه هم واغېشته نه وي چې سفر اوږد دی او په هغې باندې زادره د لارې توخه هم واغېشته او بیا په هغې باندې سور شو او یو میاشت کې د شام هغه لار وواله چې هلته ورسېدو نو خپل غرض سره یې کار دروازه یې وټکوله د عبدالله ابن انیس کور ورته چا وښولو دننه آواز شو من بالباب دا دروازه باندې څوک دي دی ورته وایي جابر وی جابرم وی کوم جابر جابر بن عبدالله وی جابر چې د عبدالله زوی دی رضی الله عنهما وی آو غزر روت بعض روایتو کې راځي زمونږ استاد شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله هغه کتاب لیکلی دی چې اهل علم څومره سختۍ برداشت کړي د دین د مسلې د معلومولو دپاره د علم د زده کړې دپاره چې دی په سورلۍ باندې سور ورته وایي راکوز شه راځه دننه ورته وایي نه زما یو کار دی وی ته خو دننه راشه وی نه زه ځکه نه راکوزېږم چې اسیني زما او ستا په منځ کې مرګ حایل شي یا دواړه مړ شو یا زه مړ شم یا ته مړ شي نو بیا به دا مسله دغسې پاتې شي ما ته مسله وښایه دا حدیث دی دا تا اورېدلی وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپله اورېدلی و ده ته په دوو واسطو سره چا ویلی و یو عبدالله ابن امیس په منځ کې واسطه یو بل څوک هغه واسطه یې ساقطوله بیا یې ورته وایي چې زما کار وشو زه مدینې ته د شام نه بیا واپس مدینې ته را روان شو لیکن نن سبا د دین د زده کړې دپاره یو سړی هغه تکیا لګولی مضبوط ناست دی کلک پروا یې نه چې ما ته د دې خبرې ضرورت دی دا روکانه د طلاق مسله د خولې نه د طلاق ټکی راوته او بیا ګرځېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله طلاق مې ورکړی وی طلاق باد ته ورکړی دی
بیا وی الله یقینا دغسې دي کړي وی الله. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې کما غرت لکه څنګه چې تا اراده کړې ده طلاق باد ته ورکړې د طلاق باد هغې ته وایي چې هغې کې نکاح ماته شي وایي چې بس بیا د نکاح ماته شوي ده همدغسې ده. دا روایت هم د روکانه نه دی. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې روکانه چې د هغه مقابله چا نه شوه کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوغورځولو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې ډېر واقعات دي داسې. دا ځکه چې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله جل شأنه دوست دی د مؤمنانو د تیارونه رڼا ته راوباسي. چې کوم چا اعتماد په الله باندې شو هغه وخت کې ظاهري مدد نشته اسباب نشته. اسباب اختیارول په دنیا کې ضروری دي لیکن چې کله اسباب نی هلته به توکل نه پرېږدي. دوه څیزونه به جمع کې یو اسباب او یو توکل. بیا اسباب مختلف قسم دي. یو اسباب هغه دي چې د حرامو دپاره واسطه ده د هغې ترک فرض دی واجب دی. یو اسباب هغه دي چې د الله د حکم د پوره کولو فرایضو او واجباتو دپاره واسطه ده د هغې اسباب اختیارول فرض دي واجب دي. یو اسباب هغه دي چې د دنیا دپاره واسطه ده خو بیا د دنیا سخت ضرورت دی بغیر د هغې سبب نه چې کوم دی نو دغه کار نه پوره کېږي. مثلا سړی اوږی شو نو چې خوراک نه کوي خېټې ته څه نه اچوي نو بیا لوږه نه مړه کېږي. که یو سړی وایي چې زه نه خورم ما به خدای مړی نو که دی مړ شو نو د خپل ځان په خپله قتل کو ځکه چې خدای خو د لوږې د ختمولو دپاره یو سبب پیدا کړی. البته که چېرې یو سړی داسې سبب اختیار کړي چې هغه د ګناه او د معصیت وي یا په اسبابو باندې د ده یقین او اعتماد وي د خدای نه اعتماد واوړي او دا ټیک نه ده. او که چېرې داسې ځای وي چې اسباب د سره شته دی نه هلته د الله جل شأنه باندې اعتماد کوي او ورځي دي ځکه چې بله لار نه ده دا یو لار ده او د الله جل شأنه نه مضبوطه اسره بله نشته. د ابراهیم علیه السلام بیبي ابراهیم علیه السلام سره وه. ابراهیم علیه السلام عراق کې پیدا شوی. د عراق نه تلو داسې شمالي سفر بیا فلسطین او شام بیا د شام نه په مصر باندې تېرېدو بیا واپس شام ته راغلی دی. په مصر چېرېدو په مصر کې ظالم بادشاه او هغه بادشاه به د خلکو نه چې چا سره به چا مسافر سره به ښځه وه هغه به یې تیساروله. ظالم هم و مشرک هم و کافر هم و زانیم و. چې حسینه جمیله زنانه به هغه به یې ایساروله. چې خور به وه د چا هغه به یې نه ایساروله هغه به ورسره پرېښوه. ابراهیم علیه السلام چې څنګه هغه ځای ته ورلو د هغه سپایان به ګیر چاپېر ګرځېدل چې داسې څوک ووینئ نو ما ته فوراً رپورټ را رسوئ. بادشاه ته اطلاع لاړه یو سړی یو ښځه راغلي دي تپوس ترې وکړئ چې دا راولئ دا ښځه. ابراهیم علیه السلام پوه یو. ابراهیم علیه السلام بیبي ته ووایي چې تا نه تپوس وکړي چې ته د دسې نو ته ورته وایه چې دا زما ورور دی زه یې خور. او بیا یې ورته دا م ووایي چې زمونږ دا رورولي دا د اسلام او د دین په بنیاد باندې ده. په دې ځمکه کې ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر او مؤمن او ته چې کوم دی نو په ما او په الله باندې د ایمان دی نو موږ په ایمان او په دین کې دواړه یو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د عجمو زمونږ د دې علاقې او د فارس عرب نو هغه جن چې بچا تپوس وکړو من ابوکا ستا پلار څوک دی ورته به وایي چې اسلام زما پلار اسلام دی. یعنی اسلام پرشته کې زه ګڼلی شوی یم. نو دې اسلام سره حضرت سلمان فارسی د صحابه کرامو چې د عربو پاتې کېدونکي وو د هغوی ورور و ځکه چې اسلام د هغوی هم دی اسلام د ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ ټول انبیاء کرام رونه یو ځکه چې د الله دین مونږ رشته کې ګڼلی یو. دا دین داسې دی لکه پلار. ابراهیم علیه السلام پوه کړو چې دا لاړه بیبي بادشاه څخه پولیس والا ورسوله. بادشاه ورته وایي چې دا دې څه دی وایي دا مې ورور دی. سره د هغې هغه ظالم بادشاه بیا هم حرکت کولو خپل بد. نو دې ورته ووایي چې ما ته اجازت راکړه چې زه اودس وکړم. وایي چې ټیک ده. اودس نه پس بیا په مونځ ودرېده. نو چې څنګه دې بادشاه لاس اوږدولو ورته نو دې بیبي دعا وسته چې الله د ده د شر نه مې وساتي. الله جل شانو مدد کوي. اسباب نشته نه جماعت شته نه پاره شته نه جنبه شته نه خپل خپلوان شته نه ابراهیم علیه السلام شته. ورته وایي چې د ده شر نه مې وساتي. الله جل شانو هغه شل کو په خپل ځای باندې. لاس یې نه خوځېدل خپې نه خوځېدل قدم یې نه شو پورته کولی لاس یې نه شو اوږدولی. بیا ورته ووایي چې بس دی زه دا اراده نه کوم خو ما ته دعا وغواړه. بیبي بیا دعا وسته د ابراهیم علیه السلام بیبي
بیا دوباره حرکت وکړو، بیا یې هماغسې ووې، بیا هغسې شو. بیا په آخر کې پوه شو چې زه خو دې ته نشم رسېدی. نو بیا یې خلکو ته پولیس والا ته ووایي چې دا زما نه لرې کوي، دا خو تاسو ما ته جادوګر راوستی. هغه زمانه کې به خلک د جادوګر نه یریدل، د کاهن نه به یریدل، د نجومي نه به یریدل، د دې خلکو به ډېر عزت کولو، د دوی په لاس کې ډېر قوت دی غیبي. نو به چې دا ما نه لرې کوي، دا خو تاسو ما څخه جادوګر راوستی. خو بیا چې کوم دی نو د هغې ته یو خادمه ورکه په هدیه کې په ډالۍ کې، ځکه چې پوه شو چې دا خو په طاقت کې زما نه هم سیوا ده. هغې سره د الله جل شانه مرسته وه، د الله پاک طاقت. او هاجره بیبي ورکه، او دا هاجره بیبي دی بیا د دې نوم بیبي ساره و، دا د اسحاق علیه السلام مور ده، او هاجره بیبي د اسماعیل علیه السلام مور ده، او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عرض مې دا کولو چې کله اسباب ختم شي، چې ستا مخکې په الله جل شانه باندې د اسبابو په موجودګۍ کې بروسه او یقین او اعتماد او ستا تکیه په خدای و، هغه وخت کې هم په مال نه، په دولت نه، په عهده او منصب باندې نه، په الله باندې د اعتماد چې کله اسباب بالکل نی، هغه وخت کې به الله ستا مدد کوي، ځکه چې الله پاک د چا مدد کولو کې اسبابو ته محتاج نه دی. حضرت موسی علیه السلام د فرعون اسرا او د هغه اعتماد په مال او دولت، په خپل حکومت، په خپلو باغونو، په خپله په رجم او په قبطیانو باندې او مصریانو باندې کافرو. موسی علیه السلام هیڅ نه ګڼلو، په موسی علیه السلام پسې روان شو، او د الله جل شانه باندې د موسی علیه السلام توکل او اعتماد هغه په الله باندې. بحر قلزم، بحر احمر سمندر دی، په هغې باندې نه پولو، هیڅ شی په باندې نه کشتۍ وه. موسی علیه السلام ته الله جل شانه لار جوړه کړه، پې پورې وته، ځکه چې هر څه د خدای په قبضه قدرت کې دي. سین هم د الله مخلوق دی، او د الله اذن او د الله اراده او د هغه حکم ته ګوري. عیسی علیه السلام معجزات قرآن کریم کې الله پاک ذکر کړي دي، او چې موسی علیه السلام خپله کوم معجزه ذکر کوي نو ورسره وایي باذن الله، واکمه الابرص والابرص اکمه والابرص باذن الله، وبر الاکمه والابرص باذن الله. ما درزاد ډون او برګي مرز والا دا زخه قوم باذن الله، دا الله په اذن سره، دا الله پیغمبر، دا الله وحی براتله. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الله جل شانه نصرت او مدد کسړې په دنیا کې د مرګ په وخت کې، زنکدن کې، په قبر کې حاصلول غواړي چې ما سره د خدای مدد وي په هر ځای کې. دا الله د مدد نه بغیر خو کېږي نه. د هغې طریقه دا ده چې سړی په دنیا کې په الله باندې مضبوط ایمان لري، او چې څومره د شیطان او د شیاطینو خبرې د طاغوت په دې خبرو بالکل عمل نه کوي. نن سبا مسلمانان ایمانی او مذهبي او عقیدي لحاظ سره کافر ډېر کمزوري کړي، ډېرې کمزوري کړي. دی به روغ چې ورته وایي چې بیمار یم، وایي بیمار یم، چې ورته وایي چې دا علاج دی نو دغه علاج دی، دا دارو دي دغه دارو دي. اوس ډاکټر ته لاړ شي نو دی لاړ شي، او کله کله مسلمان ډاکټر هغه په خپله تحقیق نه، هغه لاړ شي، هغه د هغه چا خبره مني چې د بهر نه چېرته خبره راغلي. نو زما عزتمندو الله جل شانه باندې یقین او اعتماد کامل جوړ کړي. الله جل شانه به هر ځای کې ستا مدد کوي. د دنیا د دشمن په مقابله کې به د خدای مدد کوي، د ظالم او د جابر په مقابله کې به کوي. او یاد ساتئ که د انسان سر لاړ شي خو د ایمان لاړ نشي، عقیده خراب نشي، په خپل خبره باندې ټینګ ولاړي، نو دا د کامیابی دی او دا نجات دی او دا فلاح دی او دا بری دی. او چې کله سر بچ شو، بدن بچ شو، ایمان لاړو، نو دا هر څه لاړو. لکه سړی په خپل خبره باندې زموږ په پښتنو کې خدا شته دی چې یو سړی په خبره باندې ټینګ وي، هغه مضبوط سړی دی. او که خبره نه واوړي نو دا د هغه تذلیل دی، ذلت دی. که دی ژوندی میزان یې بچ کړو چې خبره یې پرېښوه، د بل خبره کې راګیر شو، نو هغه خپل ذلت یې ومنلو. نو کوم سړی که دی بیمار شي، که دی د پیسو په لحاظ سره کمزوری شي، که د سره مال او اسباب ختم شي، که د باندې دنیایي هر یو نقصان ورته ورسیږي، لیکن د په الله جل شانه باندې ایمان دی، دا سړی نجات یافته دی. زه قسم خورم په دې باندې، د هر څه مونتی دی، د سره هر یو قوت شته دی، د سره هر قسم مال دولت شته. ځکه چې دا دنیا خو د سترګو رب دی، بس یو در باندې دروازه باندې داخلېدل دي، په بل باندې وتل دي، او بیا آخرت ته تګ دی، او د آخرت ژوند دایمي دی، هغه نه ختمېدونکی دی.
نو الله جل شانه سره خپل دوستی هغه ثابتول پکار دي. هغه کېږي ایمان سره، د الله جل شانه طاعت سره، د اعمال صالحو سره. بیا الله پاک دومره غیرتي بادشاه دی چې هغه خپل دوست چاته نه پرېږدي. اول ته د لښکر د من نه چې کوم دی نو اوچتوي او په هر ځای کې حفاظت کوي. الله پاک دی زمونږ په ښو خبرو باندې مونږ ته د عمل توفیق راکړي، او الله جل شانه دې مونږ د هر فتنې او د هر طاغوت د شر نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.